نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك ورسولك. د حج د ورځو په مناسبت کې او د قربانۍ د راتلو د مسلو د تمهید کې د ابراهیم علیه السلام بیان ما تاسو ته شروع کړو. ځکه سید الکائنات ته تپوس شو وی صاحب دا قربانی څه شی دی؟ ورته وی سنت ابیکم ابراهیم، دا د ابراهیم علیه السلام یو سنت طریقه ده، امونږ په هغه طریقه روانه. نو ابراهیم علیه السلام هغه خبره مې درته شروع کړې وه په دغه مناسبت کې. تیره جمعه کې مې درته ویلو چې بیبي په خوشې دشته کې پاتې شوه او خدای پاک یې زمري مسخر کړل او هغه په شکر د هغې په شکر کې په ولاړه سجده د ولاړې نه راپرېوته ځمکې ته په سجده او په ګټه تېره ګټه یې سر راغی او په هغه درد نه پیدا او ډېر ساعت یې شکر ادا کو په دې چې خدای په دې دشته کې دې راله اوبه پیدا کړې، زمزم د دې نه مخکې پیدا و، یعنی د دوی په وجه د دې واقع نه مخکې. او زمرو زما د بچو حفاظت وکړه. په دې ګټې سر یې خو ډېر ساعت په درد نه پیدا، آخر کې درد محسوس کا. خو چې کم وخت په سجده پرته وه دغه ځای نه رڼا ویني چې مشرق ته لاړه، مغرب ته لاړه، شمال ته لاړه، یو خوا بل خوا، او د ټولو نه لږ رڼا یې د مدینې په طرف لیدلې وه. نه هغه وخت کې مدینه وه نه یې نوم و. نو چې درد یې محسوس که سر یې راوچت که نو تندي خوږو او ټوله ګټه د وینو لړلې وه. دا وی یاره دا ګټه خو ځان سره ساتم، زما خاوند ابراهیم علیه السلام چرته راغی دا ټوله قصه به ورته وکړم. د خدای شان ته ګوره چې یو کال پس به هغه راته
پسنگا براتا خدای پاک تا خب معلومه چیو کال پس راغی زمزمی ولیدو دیر خوشحاله شو او بخدای دلتا پیدا کرده پر ټول خار کې اوبه نشته اوس د سمندر نه اوبه بوتلې دي او یو کلی دی هلته بحره ورته وایي هلته کویان اوښکې دي هغه 9 میله کې دی بحره او سمندر 75 کیلومیټر کې دی بحره د 9 میلو نه هم لاره لرې نو هلته کویان اوښکې دي د هغه ځای نه غټو غټو پیپونو کې مکې ته اوبه بوتلې دي او د سمندر اوبه خوږی په ماشینونو نو هغه اوبه ځي دا څومره چې اجان اوبه استعمالی دا ټول د بحرې او د سمندر اوبه دي ځکه د مکې په ښار کې اوبه نشته نو ابراهیم علیه السلام ډېر زیات خوشحال هر څه سړی ګزاره کولی شي خو اوبو سره خو نشي کولی بیا ورته د زمري قصه وکړه چې دغه شان بلا زمری راغلو او په اسماعیل یې سر ورښکته کړو خو خدای ته هغه محفوظ وساته بیا ورته د ګټې قصه وکړه چې ما په ګټه باندې سجده ولګوله د باره او ګټه مې دا ویښې ابراهیم علیه السلام وایي دا ګټه محفوظ وساته او دا رڼا قصې ورته وکړې چې دې خوا او دې خوا مې رڼا ولیدله نو ابراهیم علیه السلام وایي دا ستا دا ماشوم زوی چې دا لوی شي او زه موږ به دلته یو بیت الله جوړو او د زمرو چې زما د بچو حفاظت کړی دی دومره علاقو کې به زمرو ته څوک څه نه وایي دا د حرم ځمکه چې یادېږي که نه نو جدې نه چې سړي ځي یو پل شان دی د دراخیل په شکل یې جوړ کړی دی هلته هغې ته شمیسي وایي دا هغه ځای نه د حرم ځمکه شروع کېږي او مخکې یو بله لار وه هغې ته به یې حدیبیه وي حدیبیې نه اخوا بیا د حرم ځمکه ده عرفات پورې د حرم ځمکه ده مزدلفه په حرم کې داخله ده دې علاقو کې به ښکار بند دی وایي چې زمرو زما د بچو حفاظت کړی دی په دې دومره علاقو کې ښکار بند او ښکار خو اوسېږي په بوټو کې په ځنګلونو کې نو هلته خودرو واښه دا پخپله چې شوي او اونه پخپله چې شوي او نور څیزونه دا ټول پرې کول بند دي ځکه د ښکار دپاره خدای پاک له حیواناتو دپاره خو لا ستوګنې دغه نو دې ته د حرم ځمکه وایي ښکار بند دی هلته کې او بیا وي دا ګټه مو په بیت الله کې ږدو دغه حجر اسود دی چې مسلمانان پې ښکلی دا ګټه ده چې بیبي پې سر ایښی د جنت نه راغلی ده خو دغه ځای پرته وه او خدای پاک داسې انتظام نو دا ټول دا ګټه اوس دا غټه ګټه وه اوس اته ډکري دي داسې څلور داسې یو ځای دي بیا ورپسې دوه دي بیا یوه ده بیا یوه ده او د پترلاکو په کوغالي کې بنده کړې ده او د پترلاکو د هغې نه جې د سپینو زرو راتاوله نو هغه حاجیان په طواف کې ښکلی نو دا هغه ګټه ده چې بیبي پې سر ایښی وی رڼا دې کوم ځای پورې لیدلې وه د رڼا اندازه یې ورته ښودله وی ښه د هغه ځای نه به دې ځای ته خلک په یو خاصو جامو کې راځي ګنډلې جامې پې بند نو دا ټول د هغه بیبي یادګار دی او د هغې د قربانۍ بیا د اسلام په دور کې د سن 132 هجري وه بادشاه د بني امیه او د بني عباسو جګړه وه نو افراتفري وه مسلمانانو کې نو د حج ورځې وې د مسقط او د عمان د طرفه یو ډله راغله
هغه د قرامطه وی باطنیه. نو ډیر حاجیان په بیت الله کې وجلو ظالمان، او حجر اسود په ګټو وو د ځان سره یوړ په ګټې روح په ګوټ کې لګېدل او سرګان به چې دلته د حکومت برقرار شو بني عباس راغلل بل سره اقتدار، نو به د هغوی نه په 12,000 اشرفو باندې د حجر اسود اخیستی دی. دا هغه ډلې نه هغه د مسقط او د عمان خلک په 12,000 اشرفو به دا هغه په تبرونو سره ګټ شوی او ډکړی شوی دی. نو شاته په اوسپنو تړلی دی او هغه یې سیف په پترلاکو کې بنده ده او صرف څوک یې څرګندې کړي دي. نو پترلاکو کې سړی خوله ور دننه کړي نو هلې هغه ښکلولی شي بند، څوک یې راونه باسي په نوکي راونه باسي. داسې د چا د خر نوکي وړم شو ورته د افغانستان یو خر تللی هغه په ډکره ترې راوښکې وه، نو هغه ونیوه او دلته دوی ته خبر وکړه چې موږ داسې یو سړی ستاسو نیولی. دوی ورته وي چې څه ورسره کوی؟ هغوی په توپه والوځو ځکه په نوکي یې راوښکه. نو دا حجر اسود هغه ګټه ده چې دی باندې بی بي سجده لګولې وه. بیا د قربانۍ امتحان نه پاوي د یمن نه یو ډله راغله داسې اوسېد د غر نه شاته روانو، ځکه د دې نه شاته غر د لوی جبل ابي قبیس هغې ته وایي. هغې کې سورنګونه دي او منا ته پکې لارې تللي دي. پخوا به خلک داسې تلل، اوس په غرونو کې سورنګونه دي نیغ په نیغ دي. یعنی 1800 گز سورنگ میټره 1800 میټر یو سورنگ دی. نو د غر نه خوا یو ډله وه د یمن نه تله شام ته، جرهم قبیله وه. نو هغوی دلته داسې مارغان شانولی دی، یو مارغون چې د غر نه دې خوا داسې تاویږي. یو بل ته وایي دا مارغون خو د اوبو مارغون دی او دې علاقو کې خو اوبه نشته چې دا مارغه دلته څنګه راغلی. نو یو سړی یې راولېږه ویې ته لاړ شه دې غر ته وخېږه لاندې وګوره چې څه اوبه کېږي، دا خو زموږ لارې دي چې موږ هلته د اوبو دغه دپاره به یې پړه واچو. چې ویې کتل غر ته راوخته داسې ګوري چې یو ښځه ناسته ده او ماشوم دی ورسره او هلته کې اوبه دي. دا سړی وله راغی او دوی سره د دوی په ژبه خبرې کوي چې تاسو څوک یې؟ دغه شان موږ مسافر او دا اوبه خدای پاک پیدا کړې موږ نه. ویې ښځه زه خپل قوم طالبه یم. سړی لاړو د غرونو شاته چې کومه قافله وه هغې ته یې الوی چې عجیبه ځای دی، د غرونو منځ دی، یوه زنانه ده، یو ماشوم دی او یو اوبه دي. نو هغې یو څو مشران نه ورېږل ویې که ستا اجازت یې بیبي ته وایي نو موږ به دلته کورونه جوړ کړو. هغې دا غوښتل هم چې خدای پاک آبادي جوړه کړي. ویې ډېره ښه په اوبو به هم دعوه ني. ویې نه به ټیک ده په اوبو هم دعوه نشته، ته چې راکې په اجازت هغه به یې دعوه نه کوو په اوبو. رالل بني جرهم د یمن خلک او مکه کې کلی جوړ شو او د ابراهیم علیه السلام دعا خدای پاک پوره کوي رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای دلته د امن یو کلی جوړ کړي. نو آبادي د بني جرهم نه جوړه شوه. بیا چې لږ لوی شو خدای په ابراهیم علیه السلام امتحان راولي او قرآن شریف کې ذکر دی او تاسو به اورېدلي وي د قربانۍ د هغه. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى 30 پارہ کې بیان
بچی زه خوب وینم چې تا لالو نو ستا سره ده. خدای وی فلما بلغ معه السعی، دا ماشوم د دومره مودې شو چې د پلار د ملا تړی شو. ما واتو کال شو، واتو کالو ماشوم پلار سره ګرځي، څه شی ور سره لی څه چاوجو. نو بچی ته وای ما خوب لیدلی دی چې ما ته حکم کیږي چې تا لالو. نو دی وی قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا چې څه حکم یا غوکا چې تا ته حکم شوی. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ما به د صبر کوونکو نه ومومې، زه به صبر کوم. ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو، ورته وویلو شو چې دا بچی دی حلال کړه د خدای په نوم. سهار له څه قرباني وکړه، خو زوی یاره په دویمه شپې بیا خوب ولید. په درېیمه شپه د عرفې دا ورځ چې وه او د اختر شپه وه بیا خوب ولید چې دا زوی دی حلال کړه. نو بیا زوی ته وایي چې زه دا وینم کنی حلال خو بیا حلال خو د ده مقصد دا چې د دې زوی ریم معلومه کړو. هم د لوی شخص زوی و، کنی دا د ټوکو خبرې نه دي. ماشوم پاک وی قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا چې څه حکم درته شوی دی هغه وکړه. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ما به ان شاء الله د صبر کوونکو نه ومومې. نو خدای وی فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. خدای وی چې دواړو خدای حکم پوره کولو ته آماده شو، دواړه غاړه بسته شو، دواړو یې ډېره ښه وتله للجبین او دې نسکور که په مخ. دا وخت کې خدای وی ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ما ورته وحی راولېږله چې ابراهیم تا خوب رښتیا که بس تا ته چې څه ویلي شي هغه دې وکړه، نور مه کوه. ابراهیم علیه السلام ته چې دا حکم راغی نو سودا ورسره چې خدایا دا ماشوم به غاړه ږدي که نه ږدي دی لا ده ته نه ویلی هلک دی زه خو به کوم. دویم دا ده چې موږ به یې ځان له پاتې شي، دې وطن دې کلي کې خو دا څوک نشته. درېیمه دا ده چې زه خو ته په بانه بوځم، نو بیا چې هلته حلال کړم نو دې مور ته بیا څه وایم چې ما څه کړم، د ښکار په بانه ته یې بوځي ښکار کړم. څلورم دا فکر و چې هسې نه زما زړه ونه بېلېدي شي. دا خو ګران کار دی، خپل زوی چې په سوالونو چا اغوستی او عمر یې د 80 کالو نه زیاتي او یو زوی وي ګلالې، نو دا خو د ټوکو خبرې نه دی. نو خدای زما زړه باندې هسې نه چې څه وارخطۍ رانه شي. نو دا مور ته وایي سترګې ولا تورې کړه، دغه جامې ولا پاک کړه. ما دې ښکار لزو چې روان شو نو په لاره یې زوی ته ووایي. نو زوی ورته وایي بابا چې څه حکم یې د خدای پاک هغه وکړه. بیا شیطان ورته دی مینا طرف ته روان کړو، قربانګاه مینا کې دی چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام قصه شوې ده، هغه ځای ته معیسیم وایي اوس په مینا کې دننه حصه ده او قربانۍ هم هلته کې کېږي معیسیم کې. نو شیطان څرګند شو د مینا کې ورته وایي ابراهیمه خپل زوی څوک حلالوي، دا د عقل کار کوي. کاڼی راواشته او ویشته وي زر وشه مرداره. بیا ورپسې بل ځای څرګند شو د ځمکې نه، ای ابراهیم د خوب په وینا باندې ته زوی حلالوي، خوب سي هسې نه چې شیطاني خوبي، زوی څوک حلالوي. بیا کاڼی راواشته ویشته وي زر مرداره.
بیا دریم ځل دته راڅرګند شو اسماعیل علیه السلام چې پلار دی حلالی زه په کاڼ راوایه زه مرداره که مې حلالی خو د خدای په حکم مې حلالی نو دا درې واړه شیطانان اوس د حج حصه ده که مو لیدل خدای پاک تاسو ټول بوتلي کې د میل په شکل باندې د خپلو ګټو نښې دي نو مخکې لاندې ځمکه باندې اوس حاجیان ډېر دي نو دویم چت یې جوړ کړی او ډېر لوړې پکې راخې جوړې دي شیطان د خپلو ګټو په شکل یو یادګار دی نو درې شیطانان دا د منا په ورځو کې ویشتې کېږي په لومبۍ ورځ د لوی اختر هغه صرف لومبۍ شیطان ویشتې کېږي چې هغې ته لوی شیطان وایي او په دې وروستو دوه درې ورځو کې درې واړه ویشتې کېږي دې ته جمره وایي جمرة العقبه او جمرة الوسطی او جمرة الاولی جمره عربی کې کوټکاڼي ته وایي نو په کوټکاڼو یې خلک ولي او بعض زمونږ د پښتانه زنانه چې یا د هغې او څوک نی که نه نو چپل راوالې وړي پې کنه د شریعت حکم دا چې په وړو کې کوټکاڼې په غټه دي ویشتو نو هغه طرف ته بل څوک ولاړ د هغه سر به مات نو بس یادګار دی او د شیطاني دشمنۍ یو اظهار دی چې خدای دا مردار ما ستا دا حکمونو نه معطل کوي زیولم د خپل طرفه نو هغه یادګار خدای قائم ساتلی بیا چې منا ته دا د منا سر کې دي دا شیطانات او قربانی د منا اخر کې نور شمال طرف ته ده شمال مشرق کې نو چې حلاله ووایه نو چې په مخ یې حلاله و مخ داسې نو چړی کار نه کو بیا ورته همدې دا زوی وایي ما الوړې که ته ماته ګورې نو ځکه مې نشي حلالولی نو الوړې که نو خدای وایي فلما اسلمه دواړه ګردن نهاد شو د خدای حکم ته وتله للجبین او په تندي الوړې که د سړ ته طرف ته حلالی دغه وخت کې د خدای حکم راغی باس ونادیناه ان یا ابراهیم اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا تا خوب رښتیا که تا ته چې څه حکم چې حلال که تا د خپل طرف حلال که اوس خواخوا د خدای کار دی چې نه حلالېږي او خدای پاک یو ګډ رالیږلی دی اوس په څنګه شکل او په څنګه طریقه حلال شو د هغې کیفیت زموږ ښکلی پیغمبر نه دی بیان کړی او نه صحابي بیان کړی دی او د هغه دی په عوض کې دا راغله چې جبریل علیه السلام والا د جنت نه ګډ راوست چې دا حلال کړه هغه د ګډ ښکرې زموږ د ښکلي پیغمبر زمانې پورې په بیت الله کې ځوړند دی بیا یو ظالم گورنر راغلی د حجاج ابن یوسف او د یو بادشاه د اسلام سره جنگ کړو عبدالله ابن زبیر سره سن 67 هجري کې نو هغې کې ډېر څیزونه ضایع شوي دي ځکه جنگ کې خو فوجیان ناشي شمالي اتحاد والا او دا ګلیم جم خرو نو هغه د بیت الله شریف ډېر څیزونه یادګار یو سیخ پکې ځوړند و هغې کې بعض څیزونه اوس هم شته د سرو لوښي هغه خلقو هدایا کې رالیږلي وو نو هغه ښکر هغې کې ضایع شوي دي ښکورونه دا پہ دیم امتحان نہ ہے او خدای پاک پہ بس بس تا امتحان تمک او دا گٹ قربانی رالا حضور پاک پہ دا قربانی دا طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام دا چی زمون امت کی خدای پریخر که خدای منگتا دا زامن حکم کڑے وچالالو لشو دا خدا خدای سامنے چکر وی میخو سرے علالا کنو آگئی تعالی بخدای ثواب در چې دا قربانی کېده دا د ماسپښین وخت او چې د خدای طرفه زیری راغی چې تا خوب رښتیا که بس او ستا قربانی ما قبوله کړه زه 4 رکعاته لمونځ وکړه د ماسپښین وخت کې
یو په دې شکرانه کې چې خدای زما زړه مضبوط ساته، دویم په دې کې چې زوی مې غاړه په خوشحالۍ کېښوده، دریم په دې چې ښځه مې ځان نه پاتې نه شوه، څلورمه دا چې بانه مې ورته جوړه شوه چې دا بوتلې مې ودله مې راوسته، که حلال کړې مې پرېښې وې بیا به مې ښځې ته څه وې چې زوی مې دې څه کړه. نو د هغه څلورو فکرونو د وجه نه د ده ذهن پریشانه و، او هغه پریشانۍ چې خدای ختم کړې نو ده دغه وخت کې 4 رکعاته د ماسپښین لمونځ وکړه. زمونږ امت کې چې دا 4 رکعاته فرض دی د ماسپښین، دا د ابراهیم علیه السلام د لمونځ یو یادګار دی، هغه دې وخت کې کړی دی. او دا سنتونه زموږ ښکلی پیغمبر زیاتي د نفل په شکل کړی دی، نو د هغه دپاره نفل و، زمونږ دپاره سنت دی، ځکه د هغه په عمل پسې اقتدا کوم. بیا ابراهیم علیه السلام تللی دی پرېښی دی، بیا اسماعیل علیه السلام لږ لوی شو، هغه قوم کې واده وکړه بني جرهمو کې، قبیله چې آباده شوې او عربي ژبه یې د هغوی نه زده کړه، ځکه د ابراهیم علیه السلام او د زوی او د هاجرې بیبي ژبه عربي نه وه، دوی خو د عراق و، نو هلته یو ژبه و هغې ته کلداني وایي، او بیا چې شام ته لاړ نو ژبه یې عبراني شو، او د یمن خلکو ژبه عربي وه نو عربي ته یې زده کړه. واده یې وکړه، ابراهیم علیه السلام بل کال له راغی، تپوسونه کول کورونو کې چې د اسماعیل کور کم یو دی، چا ورته وښودله، مور بی بیا وفات شوه، او حتیم کې پخوا یو ګټه وه، که تاسو تلي د ناوې د لاندې یو شنه ګټه وه، او خلکو به مونځ کوه، هغه مونځ سره هغې کې کندې جوړې شوې، او ګس لاس ته یو ګول ګټه وه، وایي دا ګول ګټه دا د هاجرې بیبي د قبر نښه ده، اوس هغه یې لرې کړي دي، ټول سنګي مرمر دی تکې سپینې. نو چې راغی اوس اسماعیل علیه السلام کور نو، او ټبری دی، او ټبری دا نه پېژني چې دا څوک دی، دا ورته وایي نارینه دی څه شو، دی ورته وی نارینه مې ښکار لټلی دی، وی ژوند هم څنګه دی، وی ژوند هم ډېر سخت دی، د هېڅ شي درک نه لګي او ډېر په تکلیف وی ښه وی ښه چې د خاوند راشي نو دا ورته ووایه یو بوډا سړی راغلی او سلام یې کوم، او دا ورته ووایه چې دا د کور دروشل بدله کړه. ماښام اسماعیل علیه السلام راغی کور ته د ښکار نه، دې کور کې انوار و برکات محسوسول، ښځې ته وایي مونږ کره خو څوک نه دی راغلی، وی یو بوډا سړی راغلی سپین ږیری پوخ اسور، او استا تپوس یې وکړ او د روزې تپوس یې وکړ، ما ورته وی هغه نشته ښکار لټلی دی، او دا مې ورته ووایي چې زمونږ ژوند ډېر سخت دی. وی نور یې څه وی، وی تا ته سلام وی، او دی وی چې دا دوشل د دروازې بدله کړه. نو دی ورته وی دا دې وپېژن چې دا څوک و، وی نه، وی دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام، او ته دورشلې تا د کور شکایت کړی دی بار، ما ته ځکه وی ځه په مخه دی طلاق یې کړه خپل کور ته. بل کان لبه ابراهیم علیه السلام راغی، چې راغی تپوس یې وکړو د کور چې کور کم دی، کور ته ورننوت، یو ښځې بل واده یې کړ اسماعیل علیه السلام، نا ښځې ورته وی باباجي کښېنه، راکوشه د څاروي نه، لاس پرې ووینځه دمه شه، ده وی نه، نارینه دی څه شو، وی ښکار لټلی دی، وی ژوند هم څنګه دی، وی صیب خوشحاله یو، وی څنګه خوشحاله یې، وی ښکار راوړي غوښې او زمزم ورپسې وسکو د اوبه، نو د دې نه به زیاته خوشحالي سي چې غوښې اوبه وسکو،
هغه لاسونه اوچت کوي، خدای اللهم بارک لهم فی لحمهم ومائهم، خدای د دې په غوښه او په اوبو کې برکت واچوي. نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي په هر وطن کې چې سړی غوښه خوري صرف ډوډۍ ورسره نه او اوبه څښي نو خېټه دویم دریم وخت خرابېږي بیا. بغیر د مکې مکرمې د ښار نه که ټول عمر غوښه صرف خورئ او اوبه ورپسې د زمزم څکې ستا خېټه کې به فرق نه راځي. بدعوت ابراهیم وی دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده. نو هر وطن کې غوښه اوبه خالص د دویم وخت او دریم وخت کې سړی دغه کوي بغیر د مکې مکرمې ټول عمر غوښې. اسماعیل علیه السلام چې راغی دا خبره ورته وکړه، ورته وی تا نه مې پلار خوشحاله تللی او ته درشلی یا. ګورې کومه ښځه چې د خپل کور د تکلیف الپردو خلقو ته وایي هغه یې څه پېژني چې دا څوک، نو دا سپېره ښځه او ښځو کې ناشکرۍ ماده ډېره وه. هر څه به ډېرې دام د دې خوله به د ایرو ډکه بس سپېري وي، بس هېڅ نشته، سپېري وي هېڅ نشته. مردار دې قومونو ته نه ګورئ. نو د ښځو کې د دواړو جهانو سردار وایي وی دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې. یو صحابي وی قربان ولې؟ وی یکفرنا، کفر کوي. وی یکفرنا بالله و رسوله، په خدای او په رسول کفر کوي. وی نه، دا د خدای کفر کوي، ناشکري کوي، ځکه ناشکرۍ ته هم کفر ویل کېږي، کفر او کفران. وی که یو زنانه سره ټول عمر احسان کې خپل ټبر سره جامې ولا راوړې د ورځې 3 جوړې دا به د څلورمې نه انکار نه کوي او غوښې راوړې او ترکاري راوړې نو دا که یو ورځ پرې د تکلیف راغله هر څه به وایي ما رأیت منک خیرا قطو، ستا د طرفه ما ښه ورځ نه ده لیدلې په دې عمر کې. وایي د دې ناشکرۍ د وجې نه به خدای دوزخ ته بوځي. ښځو طبیعت کې ناشکري ډېره او دا نه ګوري چې دا مار خلک څنګه دي. نو هغه یوه ښځه په ناشکرۍ پې پرېښوده او د بلې ښځې شکر ادا که دا پاته شو. بیا دریم کال ابراهیم علیه السلام بیا راغی. چې راغی اسماعیل علیه السلام د کور مخې ته غشي ناست و، غشي جوړول چې پلار یې د لرې نه ولیده ورمنډی کړې او غاړه غټی شو، د لاسونه یې ښکل کړه د پلار. او بیا ورته وایي زه دې دپاره راغلم چې دلته بیت الله جوړه کړو. ډېره ښه. بیا د بیت الله آبادي کړې ده په 3م ځل. درود شریف ووایه. دا چا تپوس کړی دی ما د خپلې رویرې نوم شمایله ایښی دی. شمایله نوم صحیح دی، شمایله ښکلي اخلاقو ته وایي. چاوی نم مناهل میں خده، مناهل گدر تا وی دا عبو دا سکلو زی. نو دا دی دا مانا دا مناهل دا عبو سکلو زینا. دا باران ساس کی چی پا موضوع یا پا جامو پرتی کنا پاگی جامع نه پلیتی گی. دیکھ یو تکلیف تے بلوارا سڑے خود احتیاط کئی او که ساس کې ورنه نو دا پلیت نه دی. یو هغه چې سړي ته یقینا معلوم چې دا د ګندګي ده او د اسماته پروت دی او چې دا ورته نه معلوم نو د لارو کوڅو ساس کې دې باندې جامې نه پلیتېږي د باران په صورت کې. دا خبره کوم ځای پورې صحیح ده چې خانه کعبه د یو ولي دپاره د ټول جهان نه چکرواله دی او دا تا ته منسوب وي. ما خو نه دا ویلي دی نه مې دا کتلي دی. بیت الله شریف په خپل ځای ولاړ ده. دا د ځانه ده شیخان خبرې کوي او بیا ما یادوي ما خو نه دی ویلي نه تې زه خبره.
چاوی که سړي تمتع نیت کړي حج لذي تمتع دی ته وي چې مخکې د دې ځای نه د عمرې احرام وتړي نو چې هلته طواف وکړي او سعی وکړي نو او سر به قینچي کړي ځکه حج را روان دی نږدې نو بیا به په اتمه ورځ چې خلک منا ته ځي په هغه ورځ به احرام تړي د حج دې ته تمتع وایي نو د عمرې او د حج په منځ کې حلالېږي که سړي سره ښځه نو تمتع دی کوي ځکه هسې نه چې په نورو واقعاتو کې مبتلا شي او حج یې بند خراب نشي نو که سړی وي تمتع په نیت تېري وخت پکې نشته نو حج دې ورپسې وکړي ښه دا ده چې دې وخت کې چې نږدې وخت دی نو قران دی کوي قران دې ته وایي چې د حج او د عمرې د دواړو نیت به په یو ځل وکړي نو چې لاړ شي او طواف به وکړي بیا به سعی وکړي د اعمال د عمرې پوره شو بیا به نفلي طواف وکړي هغې ته طواف قدوم وایي نو دا د حج اعمال شروع شو په احرام کې وایي که هغې په احرام کې هغه طواف قدوم کړي او ورپسې سعی کړي نو د اختر پر ورځ هغه سعی پې نشته خو که سعی نه کړي نو بیا به د اختر پر ورځ د طواف نه پس سعی کوي دوباره داوی حدیث شریف کې راغلی چې سړی کور او دسو کې او بیا راځي نو په هر قدم خدای نیکۍ ورکړي او دا صحیح دی بالکل او ګناهونه خو که سړی پسې کلځي او په لارۍ ځي په موټر نو د قدمونو په حساب د اجر کې فرق نه راځي د قدمونو په حساب په خدای اجر ورکوي که په موټر کې راشي چاوی د یو ښځې مهر 15 تولې سونه مقرر وي په خاوند او 2.5 تولې ولا د کور والا جوړې کړې تحفتن نو 2.5 تولې شوې نو په دې زکات راځي که نه او زکات پې راځي ځکه د هر طرف نه چې سړي له پیسې راشي حسابې به ځان ته دا خو ستا ملکیت دی نو که خاوند درکړي په مهر کې که مور پلار درکړي په جهیز کې که بل چا درکړي مجموعه ته ګوره چې ستا په ملک نو د کمې ښځې په کالی چې 2.5 تولو ته ورسېږي دې باندې زکات هم لازم شو قرباني هم پې لازمه شو چاوی زه خو مونځ اودس کوم او تکلیفات یې راته نو چې خدای دې تکلیفات راته خدای دې تلر کړي خو دا ضرور نه د مونځ اودس فایدې آخرت کې دي کړي په اولیاء باندې امتحانات راځي حضرت حسین شهید شوی نه دی حضرت علی او معاویه صاحب په جنگ کې حضرت علی صاحب په حق او معاویه صاحب یو اجتهادي خطا یې وه او علي صاحب پکې شهید شو عمر فاروق شهید شوی نه دی نو دا لوی امتحانات راځي په اولیاء باندې په پاکانو باندې نو سړی به صبر کوي انسان کې خدای 2 صفته ایښي دي یو ته شکر وایي بل ته صبر وایي نو چې د خدای احسان در باندې وشي شکر یې ادا کړه خدای زه د دې لایق نه یم تا ما سره احسان کړی او که تکلیف ضرور رسي مصیبت نو صبر کوه نو د تکلیف وخت کې صبر د خوشحالۍ وخت کې شکر دا د مسلمان 2 وزره دي شکر او صبر او په دواړو کې به خدای اجر درکړي ممکنه ده چې په دې تکلیف کې رازونه ستا آخرت د پاره د ګناهونو نه پاکول غواړي کله یو تکلیف په سړي راشي د هغې په وجه بل تکلیف دې لرې کړي چاوی په ما 13,000 روپۍ رقم قرضه ده خو زما آمدن 20,000 روپۍ شوی دی نو که د پټي آمدن یې عشر به یې ورکې او که تجارت پیسې وي نو بیا چې سړي باندې قرضه بیا پې نشته ځکه قرض پې 13,000 دی او آمدن یې 20,000 دی او د ځمکې عشر د قرض سره تعلق نه لري هر څومره قرض چې در باندې د ځمکې عشر به ورکې د تجارت پیسې یا د کالو دغه کې چې قرضه زیاته وي نو بیا پې نه کېږي
چاوی سړی عمرې له لاړ شي او هلته ځان پټ کړي د حکومت نه او حج وکړي حج یې کېږي که نه او حج یې وشو خو طریقې غوره نه ده ځکه ته به د اسلام د حکومت د قوانینو تابع اوسېږې خو حج یې شوی دی فرض یې ادا شوی دی بیا پې حج فرض نه دی یو ښځې سره شپږ تولې وي سره زر او 15 شلو پورې جوړې وي قرباني پې شته که نه او زمونږ مذهب کې پې قرباني شته قربانۍ کې د یو حصه ونیسي یو سخی دې والي او وړه حصه به یعنې کم خرچ باندې بادا دا ضرور نه ده چې سړی د قیمتي ګډ والي یو سخی والي او هغوی که 2 کسان شریک شي نو غاړه بیا خلاصه شي د قربانۍ نصاب چې دی وخت کې تقریبا 6,000 روپۍ سړي سره زیاتي وي یا د 6,000 روپو څه شي ورسره کور کي لکه ټیلیویژن وي یا غټ ریډو وي یا ټوپک وي د ضرورت نه زیات نو دی به قرباني کوي ښځو او سړو کې فرق نشته ښځې سره هم چې دومره پیسې وي 1.5 تولې کالي وي د ګډې ګډ او چیلي دا بیان به راته وکړم انشاءالله آینده جمعه کې کم از کم چې دا کال وي ګډ چې د کال هغې والو سره برابر یلی یعنې عمر هغې کې هم کال ضروري دی او چیرلی کې هم کال ضروري دی او غوا میخو کې 2 کاله او اوښ کې 15 کاله اوښ چې د 15 کالو نه کمي قرباني پې نه کېږي او خاص خې کټا کټې چې د 2 کالو نه کمي قرباني پې نه کېږي او ګډه ګډ چیرلی چې د کال نه کمي خو ګډ که چا ساتلي خو په محبت او غټه بلاتې جوړه شوي نو 6 میاشتو نه زیاتې خو د کال ګډانو سره یو درې د ګډ بنو هغوی سره برابر ښکاري بیا پې کېږي چاوی زما ورور یو واده کړی دی خو د واده نه پس پته ولګېده چې د هغې ښځې دماغي توازن کمزوری دی نو دا ښځې په موږ مهر کېږي که نه او مهر کېږي ځکه ستا ورور به ورته نږدې شوي او دماغ خو دماغ سره تعلق لري علاج یې وکړې د هغې مهر لازم شوی دی چې ستا کور ته راوستي او نارینه دې ورته نږدې شوي پوره مهر زمونږ دا جندې وخله دا چنده کوي خو دا جماعت دپاره کوي زه د چندو مخالف یم اوس زمونږ د جماعت لږ کار شروع شوي دی وینې دی له دغه ورکړی ډسمبر او دا ګټې ورته نوې کړې نو په شوق چنده ورکوي لږه زیاته لکه 1,50,000 باندې مونږ هغه تمبوان جوړ کړي په لاهور کې دا په اوړي کې چې لګي نو پیسې دومره نوې پیسې اوس لګي وي 80,000 90,000 پورې وي ستاسو چنده نو دا جمعه ډسمبر زما خیال د فوټونو په حساب یې ورکړی ټیکهدارانو له دا ډسمبر کوي او دا ټیلونه ورته لګوي چې کوم ځای کې غورځېدلي دا چې کوم عربي سړي جوړ کړی او وفات شوی دی د هغې نه موږ له څه نه راځي به دا جومات یې راله جوړ کړی دی د جومات دا خدمت ستاسو په پیسو کېږي لاندې سبیل چې جوړ شو هغه څادرونه دغه چې جوړ شو اوس دا ډسمبر چې ورکېږي ځکه چې خرابېده جومات نو چنده په شوق ورکړه او که سړی رسته روړي لاخه ستاسو جومات دی او ستاسو عبادت خانه ښځې یو بل له په قرض اوړه ورکوي غوړي ورکوي خیر دی دا روا دی چای ورکوي ډوډۍ ورکوي 2 ډوډۍ ورکړي 2 ډوډۍ قرض راکړه خیر دی دا سود کې نه دی داخل دې ته قرض حسنه وایي چاوی که سړی د قربانۍ دپاره قرض والي نو قرباني کېږي که نه دا پیسې به کله واپس ورکوي چې په تا فرض نه قرباني ضروري واجب نه نو قرض ماله دا خو ته شو شاکې قرض خو دا ډېرې مجبورۍ شی دی قرض اخیستل بند دي په شریعت کې
غرض لاس چاته راکول پکار نو چې قربانی در باندې د خدای د طرفنی مکوه په قرض او خیراتونه مکوه سړي د دې توفیق نه د قرض پیسې علم دې پخو دا غلط کار کې قرض نه بازار ساته او قرض نه به امان غواړي چې خدای ما د قرض نه ساته چاوی په او د سکول سره د اندامونو نه ګناهونه زی او دا زموږ خپل پیغمبر ویلي دي چې لاسونه سړی وینځي مخ وینځي خپې وینځي په سر مسه کوي هغه ګناهونه چې د دغه اندامونو سره تعلق لري اته خدای لرګي خو دا اساس کې کدل ورزي خیر دی د چاردام او به پلیتی نه دي پاکي دي خو دس به نه کیږي طاهر دي مطهر نه دي پاکي دي په خپل خو بل سړی په او دس نشي کولای یعنی تو چاردامو کې او خانه کې د او به جمع شوي نو په هغه بل سړی او دس نشي کولای خو ستا او دس په صحیح دی او که جامو باندې ولګي د ساس کې نو ساس کې روا دي ارتیان چې دي دا روا ده ترکاره ولا راځي او هغه سره باندې دي هغه حضور هغه وخت کې منع کړی دی چې یو سړی وي او په دغه د خپل غرض د پاره تیلي چې هغه ارزان خرڅول غواړي دی ورته ماته پرېږده زه به د لګران خرڅ کم او خپل غرض یې پکې نو دا ښه کار نه دی او ارتیان خو معلومه خبره د منډیوالو له دغه راوړي ګوړې راوړي ترکارۍ راوړي نو ارت جایز دی او کمیشن هم روا دی او دغه خرڅونکي سره یو امداد هم دی ځکه هغه به یې څنګه خرڅوي خو زه یې مقرري بوری دلته راورسوي دی ولا خرڅ نو دا یو قسم دلالي ده دلالي روا ده یو د مکان کرای دوه زره خو یو سړی وایي زه به ډېرې پیسې درکم خو مکان کرې یا تکمه کا هغه ورته کمه کې 1000 روپۍ خیر دی ځکه ته له پیسې ډېرې په یو ځل ورکړې نو په دې خوار سړی پیږي تاجر له چې نغدې پیسې ډېرې ورکړې مال به ارزان درکوي او چې قرض یې نو مال به ګرانې نو دا روا ده اډوانس والا ورکړي پیشکي خیر دی اوس هغه چې پیسې ورکړې دا د هغه ملکیت شو هغه پکې هر قسمه تصرف کولی شي او که د ضمانت په شکل یې اخیستې نو دا پیسې هغه سره امانت دی او که پیسو کې تصرف وکړو نو هغه د هر څه ذمهوار دی بیا چا وی میډیکل کالج طالبانو ته بینکونه قرض ورکوي خو په سودو نو دا روا ده که نه سود ناروا ده په امتحان کې نقل څنګه دی نقل دوکه ده په نقل چې څوک پاس شي هغه روزي حرامېږي هغه دوکه ده په جعلي سند په نقل په پرچو لیکلو دا خو غیر قانوني طریقې دي نو په غیر قانوني طریقو چې سړی ځان پاس کړي یا سند پیدا کی جعلی نو دی باندې نوکری کول به جرم دی هغه روزي ټوله حرامه ده چا دعا غوښته ده خدای پاک دې د زړه مراد پوره کړي چاوی کو سبحان الله سل کرتا وی الله اکبر سل کرتا نو خدای وللوی اجر راکی ٹھیک تا کلمی دی خپل ذکر لا اله الا الله ده بدم حضور پاک سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم بدریم چې حضور صفت کړي د لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم د دې صفت کړي او باقی ذکر ټول خپل دی ذکر چې څومره سړی کولی شي قدر
خو خاقی چې د دواړو جهانو سردار امت ته ښودلي یا صحابه کرامو پې عمل کړی. دا ډیر پیران داسې ذکرونه کوي چې هغه په قرآن حدیث څوک د پوزې ذکر کوي، پوز وی دا ذکر دی، دا خو ذکر نه دی، پوزه سوڼول ذکر دی. څوک ټوپونه وایي، ټوپ خو ذکر نه دی. څوک تش سر خوځوي، سر خوځول خو ذکر نه دی. نه، ذکر ژبې سره تعلق لري او د زړه ذکر زړه سره تعلق لري. زړه کې ذکر مطلب دا دی چې د خدای عظمت، د خدای قدرت، د خدای لوی بستا په هر عمل کې پیش نظري چې دا زه څه کوم خدای ما ویني. کنی ذکر د ژبې هغې ته وایي. او پوز د سوڼول، سر وال، دکې وال، دا ذکر نه دی. یا تش هو هو کول، هو د خدای نوم نه دی، د خدای نوم دی الله. یا الله یا الله دا ذکر دی، هو هو ذکر نه دی. یو د ښځې خط دی چې زما د کینسر بیماري ده ډېره او بغیر د خدای د اسرې نه مې بل څوک نشته، نو چې ما ته دعا وکړي نو خدای پاک یې روغه جوړه کړي په خپل فضل و کرم. چاوی انټرنیټ کلب موخ کې دی او ځان له پیروزي ګټم چې دا کاروبار صحیح دی که نه. ما خو په خپل انټرنیټ نه پیژنم، نه مې لیدلی دی، خو که ښځې پکې ښکاري او د ګانو بجانو کاروبار نو بیا ښه کار نه وی. او که څه تعلیمي اغراضو دپاره د معلوماتو دپاره د یو ملک نو بیا خیر دی. ناروی ناروا دی او روی روا دی. نور ما په خپله نه لیدلي چې دا څه بلی. چالی کلی دی زمون جماعت کے سار تبلیغی حضرات 6 نمبر بیانی او څه کسان تلاوت کوي 3-4 نو هغه تبلیغی امیر ورته هغوی ته وایي ستاسو ثواب نه کېږي. نه دی د ځان نه دروغ ویلي دي. قرآن شریف په خپله لوی عمل دی او ثواب هم کېږي. که څوک وعظ ته کېناستل خطاها، او که څوک تلاوت کوي خطاها، که څوک ځان له ذکر کوي. پاټو کې دا کار دی چې خپل کار ته به اصل کار وایي او د نور کار بالکل غلط ګڼي. دا کار مه کوئ، غلو مه کوئ. تبلیغیانو ذکر په خپله لوی ثواب دی، تلاوت په خپله لوی ثواب دی، د دین مسلې اورېدل په خپله لوی ثواب دی. نو که څوک په شوق کښېني خفه، او که څوک تلاوت کوي، دا مه وایه چې ستا ثواب نه کېږي. دا درته چا وایي؟ د ځان نه خبرې کوي. د دین خلویت دیانه ده. نو ټولو عملونه چې شریعت کې وي هغه به ثواب او ښه ګڼئ. داسې نه چې زما د عمل ثواب دی د نورو غلط دی. نه ستا د هم ثواب دی خو د نورو هم ثواب دی. غلو مه کوه. دا پیران چې دا جاهلان بس زما مورد شه نو زه به د جنت ته ورسو، نور چې هر څه کې نو دا جاهلان دي. زما خپو ته راپروزه زه به د پولیس ورات لاړو خامکله پولیس ورات به تاړی ته په خپله ځان نه شي اړولی نو بل به څه واړ. فرض مانځه نه پس یا د سنتو نه پس که سړی د جمع دعاو کې ضروري نه ګڼي نو خیر دی. زمون مذهب کې دعا شته د سنتو نه پس، او د شوافیو په مذهب کې دو مذهب والا علما نه کوي په جمع، ځان ځان له دعا کوي. او زمون دو مذهبونو والا زمون مذهب د شافعي صاحب شام کې په مصر کې کلاړی هلته شافعي مسلک دی، نو هغوی دعاګانې کوي د جمع. نو که چا د جمع دعا وکړه ښه پخه، خو ضروري او فرض نه ده چې د امام او د مقتدي تعلق د سلامه پورې چې سلام یې وباسه وګرځه د جمع. که سنت له کور ته ځي لا ښه ده، او که سنت دلته کوي بیا د ځان له دعا کوي لا ښه ده، او که د جمع دعا ته یې سارېږي لا ښه ده، که نه یې سارېږي لا ښه ده. چا باندې قطعا مه راولئ.
وی زما په دکان کې د چا دوی پاتې شوې ده د 200 روپو، نه راته مالک پیژنم نه راته یاد زه څوک یم، د خدای په نوم مریضانو له ورکه، خو که مالک راغی بیا به یې ورکې څه وخت به ستا رسي، نو ته به یې پخپله نه استعمالوې نه به یې خرڅې، چا فقیرانو مریضانو له ورکه، خو که کله مالک راغی ورکې به. خدای د شرعي مشکل حل کړي په خپل فضل. چاوی دمانه گناه کی چې خدای مې د ګناه نه لرې کړي، زموږ ټول ګناهګاران یو، خدای دې را سره احسان وکړي. ګناه نه به څوک بچ کېږي بغیر د پیغمبرانو نه خو بل څوک نشته، چې مولا په خپل ملایه کې ګناهګارېږي، پیر په خپله پیری کې، تبلیغي په خپله تبلیغي دی، حاجي په خپله حاجیان، ګناه نه بچ کېدل خو ګران دی. شیطان قسم خوړلی دی خدای ته، او دا قسم په 30 پاره کې ذکر دی، قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. خدای ستا په عزت مې د قسمی، ستا په لویې چې یو کس په مرانه نه خلاصېږي بغیر د هغې خاصو بندګانو نه پیغمبران. نو یو داسې مردار دی چې خدای دې قسم خوړلی دی، نو خدای ورته قسم وخوړ. خدای وی قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. زه حق یم او حق وینا کوم، زما دې په خپل حق توب قسم وي چې تا نه او تا پسې چې څوک رواني دوزخ به ترې ډک کړم. د دې نه بل لویه خبره. نو شیطان بس دا کوي چې توبه وباسې خدای پاک ته ځان له، یعنې ګناه نه بچ کېدل ګران دی. شیطان ته په وروستۍ پاره کې خناس ویلې شوی دی، قل اعوذ خناس مخشناس دشمن ته وایي. ملا د ملایې په جامه کې، پیر د پیرې په جامه کې، حاجي د حاجانې په دغه کې، شیخ د شیخې په جامه کې، خان د خانې په جامه کې، هر چاله جال جوړ کړی، نو څوک د خلاصېدی نشي. بس توبه وباسه. د دواړو جهانو سردار وایي هر چا نه ګناه کېږي، خو بهتر امتی زمان نه دی چې خدای ته جاړه وکړي چې خدای زه انسان یم، بنده ما نه غلطېږي، نو خدای پاک به ورسره احسان وکړي. کنې بچ کېدل ته ګران. جادو بچا کړي، نو جادو اثر شته، سحر خو شته که نه، قرآن شریف کې ذکر دی، او د هغې د ختمولو طریقې هم شته. چاوی منگ میرا معشوقه گر کوسی گو زمون د جمعی منزل تکی کنه چې اولوی کلی وي او د 3 جماعت پکې او دکانې پکې یا سکولې پکې یا دغوی پکې تاڼوي او بسونه ځي راځي، نو لوی کلی کې منځ کېږي د جمعې. درود شریف ووایه. اللهم صل علی سیدنا محمد. خدای زمون په حال رحم وکړي، مریضانو ته خدای شفا ورکړي. چا چې څه مشکلات لیکلي دي، نو خدای تا ته هغه مشکلات معلوم دي، ته په خپل فضل و کرم پوره کړي. خدای دا جماعت خشته کړي، او چې څوک ورسره امداد کوي د هغې دنیا او آخرت ښکلې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله